بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې موږ تاسو سره یو داسې خاص مسله ډسکس کوو کوم چې په هر کور کې ماشومانو د وجې مور پلار ته وي هغه دی په سر کې د ماشومانو سپږې کوم چې زیاتره په سکولونو کې هغې ته ولګي یا د چم ګاونډ کې ماشومان چې خپلو کې لوبې کوي هغې نه ولګي. نو موږ سره نن دی موجود ډاکټر عبدالقیوم خان هغې سره به ډسکس کوو چې د دې علاج څه دی، د دې نه روکتام څه دی او سپږې ولې کېږي. موږ سره اوسئ. السلام علیکم، زما نوم ډاکټر عبدالقیوم خان دی. زه په لیډینګ هسپتال کې د اسسټنټ پروفیسر په جلد وارډ کې سکین وارډ کې کار کوم. ستاسو د ټایم ډیره شکریه. او په دې پروګرام کې زموږ زیاتره کوشش دی چې تاسو ته یو کور ته داسې پیغام درکړو چې تاسو بیماریانې یا تاسو مطلب تاسو اویرنس راشي، تاسو پوه شئ چې دا بیماریانې کم ټاپک په باره کې موږ کوشش کوو. زما کوشش دی چې تاسو خپل هغه څه نه څه تاسو آیډیا هغې په باره کې څه غلطې خبرې یا غلط سوچ تاسو ذهن کې هغه صفا شي، هغه وهم چې کم یاست تاسو په ذهن کې نه. نن زه یو ډېر داسې عجیبه ټاپک په باره کې کیدای شي تاسو ډېرو خلکو ته پته وي، خو ډېر میندې مور پلار چې کوم دي هغه ډېر پریشاني سپږو په باره کې زه نن تاسو ته خبرې کوم. د سر سپږې او دې نه علاوه د جسم هم سپږې، خو هغې په باره کې موږ څه خبرې نه کوو، د هغې دونه زیات شته دي نه، د سر سپږې ډېرې زیاتې دي. نو سر سپږو په باره کې موږ به نن دا خبره کوو چې دا ولې جوړېږي او کومو ماشومانو کې راځي او دې سره به تاسو څه کوئ، مطلب علاج یې څه دی. اول خبره خو دا ده چې دا سپږې چې دي کله نه انسان پیدا شوی دی نو دا سپږې موږ سره دي او څو پورې چې دا دنیا یي دا سپږې به موږ سره یي. مطلب دا دی چې دا موږ مکمل ختمولی نه شو، لکه څنګه چې ګرمي ده، یخني ده، مچ دی او لخت دی، دا موږ نه شو ختمولی، دغه شان سپږې موږ نه شو ختمولی. او بل یو خبره دا ده چې دا په کم ماشومانو یا کمو زنانو یا کم هلکانو په سر کې راځي، داسې د شرم خبره نه ده. لکه دا یو سټډي په انټرنیشنل لیول باندې شوي ده، نو هغې کې دی دا ووایي چې کم ماشومان ډېر صفا وو هغوی کې سپږې ډېرې زیاتې وي، او هغه ماشومان چې کم مطلب صفا نه وو هغوی کې دا سپږو چې کم انسیډنس و د دوی موجودګي ډېره کمه وه. نو مطلب دا دی چې ضروري نه ده چې کم سړی کې سپږې هغه داسې داسې شرمېدګي خبره ده، دا یو ډېر جنون خبره ده. اکثر خلک نه مني موږ ورته په سر کې سپږې دي. نو یاد ساتئ په ماشومانو کې ډېرې زیاتې کېږي. بیا ماشومان چې کم سکول ته ځي نو یو نه بل ته لګي، او یو ځل چې ماشوم سر ته سپږه راشي کمه ایډلټ سپږې مطلب چې کم مشره سپږه چې موږ ورته وایو مطلب عمر یې پوره کړي، نو چې کله سر ته راشي نو هلته هغه بیا انډې وکړي. لکه مطلب یو سپږه ده په ورځ کې 3-4 انډې 6 انډې کوي، نو هغه انډې چې کم دي که نه هغه تقریبا 2 هفتو نه والا تر 4 هفتو پورې په سر کې موجود دي. بیا لکه څنګه چرګه په انډو باندې چیني دغه شانتې هغه سر پورې چې کم د سر هیټ چې کم ده هغې د وجې انډې ماتې شي، نوي سپږې تیرا شروع شي. نو مطلب دا دی علاج چې کم دی که نه د کم سپږې په سر کې موجود دي د هغې به هم تاسو علاج کوئ، چې کم ریچې پکې موجودې دي یا کم انډې پکې موجودې دي. د سپینې چې کم انډې دي د ته ریچې خلک ورته وایي، څوک ورته کني ورته وایي، پته نشته څوک ورته څه خپل لوکل زبان کې وایي، نیټس ورته په انګلیش کې وایي. نو دا به هم تاسو لرې کوئ که نه بیا 2 هفتو بعد 3 هفتو بعد نوي سپږې به راشي. نو موږ کله هم چې د سپږو دوایي ورکوو تاسو به اکثر کتلي چې هغه میندې پلار چې ډاکټر له لاړي نو موږ ورته یو لوشن ورکوو چې یاره دا نن استعمال کړئ، هفتې بعد بیا استعمال کړئ. هغه هفتې 10 ورځې موږ ځکه ورته وایو چې کم انډو کې هغه موجود دي نو انډو نه راوځي نو هغه مړی شي. نو یو خو د دې لکه دا لایف سایکل دی. او په دې کې چې کم دی کم د جسم والا سپږې دي ډېرې کامن نه دي، مطلب ډېر هغو خلکو کې راځي چې چا ته هیډ انجري وشي یا د چا امیونټي مطلب د چا ډیفنس سیسټم خرابي. نو زیاتر مور پلار دې ته پریشاني چې یاره دې سپږې مطلب دې نه ماشوم نه ختمېږي نه، مونږ علاج وکړو دا بیا واپس پې راشي. نو ګوره یو خو علاج کې دا 2 سټیپس دي چې کم غټه سپږه ده او دویم چې د هغې انډې دي دا دواړه. او د هغې ټولو کې ضروري شی دا ده چې تاسو به هر ماشوم چې کم کې سپږې کېږي 3مه ورځ 4مه ورځ کوشش دا کوئ چې یو ورځ بعد خامخا ته تاسو نري ګومنځه وښیئ. دا ډېر ګران کار دی، خو دې نه بغیر موږ سره بیا څه شته دي نه. او شړشمو تیلو سره سپږه نه مړه کېږي، نو خلک پکې شړشمو تیلو لګوي، شمپوان. تاسو چې ډېر هم صابون سره په ورځ کې 500 ځله مو وینځئ که نه سپږې ته هېڅ هم نه وایي. سپږه چې کوم ده دې شیمپو صابون سره هغې ته مطلب څه نقصان نه رسېږي. نو دویمه خبره پکې دا ده که نه چې تاسو به دا وګورئ چې یاره لکه اکثر خلک دا پټۍ نو داسې ده چې د شرم خبره نه ده. او ډېر خلک داسې راشي که نه چې د سر یې دونه خراب شوي چې ګومنځه پکې نه راځي، ویښته یې نښتي، خلک بیا مطلب ویښته ورنه کټ کړي، دونه خلک بیا بعضې خلک خراب شي. نو کوشش کوئ چې په شروع کې تاسو د دې علاج کوئ. څه شمپوان هم شته دي، څه لوشن هم شته، څه ګولیان هم شته چې تاسو وخورئ، دې سره ماشومان ټیکېږي. خو هغه وقتي طور باندې ټیک شي نو هغه ماشومان چې کوم سکول ته ځي نو واپس بیا ورته ولګېږي. نو کوشش کوئ نري ګومنځه چې کوم ده د دې تاسو خامخا 2مه ورځ کوئ. یو تو ګومنځ راځي ما ته پته نشته چې په پاکستان کې اویلیبل دي که نه دي اویلیبل، هغه سیل پکې اچولی شي، هغه وایبریشن کوي، نو هغه د وجې هم لکه عام ډېرې افیکټیو دي، خو لکه ما پرسنلي چېرته پاکستان کې دا نه دي کتلي هغه ګومنځې. او دې نه علاوه چې کوم دی لټون د سر چې کوم دی ټولو کې ښه علاج دی، خو
خو هغه مین دی زه د سپیشلی چې کوم جنکۍ دي لکه مطلب 5 سال نه والا 10-15 سال پورې سر ورله مه کټ کوئ لکه سر تاسو هغې له کټ کوئ نو د ماشومانو سر چې دی ویښته واپس چې راځي نو 2 کاله پرې لګي چې د سر نه دی ولو پورې راځي نو بیا ډېر زیات ماشومانو ته سایکولوژیکل هغې امپیکټ مطلب دماغي طور باندې هغې باندې بد اثر راځي نو مه کټ کوئ ولا کوشش کوئ چې ډېر زیات مجبوري هم نه ولې چې تاسو ویښته ولا کټ کړئ چې ویښته واپس راشي نو بیا به پکې سپږې وشي نو تاسو به د هغې خیال کوئ نري ګومنځه او ډاکټر سره به مطلب تاسو ورسره مشوره کوئ چې موږ ورسره څه وکړو او دې نه علاوه چې کوم دی خوراک سره داسې څه تعلق یې نشته دی د صفایي سره ډېر زیات تعلق نشته دی او هغه ماشومان چې کوم سکول ته ځي خامخا به هغې کې سپږې کېږي او بیا بعضې ماشومان تاسو به داسې وګورئ چې سکول ته نه ځي خو لکه کور ته به چا راوړي نو هغې کې به سپږې موجودې وي مطلب ډېر کم عمر والا ماشومان دي کې هم دا کېږي یا غټې زنانهو ته ټرانسفر شي ایون نارینهو ته هم کېږي لکه دا داسې شی نه دی چا ویښته ګڼي هغه خلک چې چا ویښته ډېر زیات وي نو هغې نارینهو کې هم کېږي مطلب ما په ینګ خلکو کې کتلي دي تقریبا 20-25 سال هلکانو کې هم ما کتلي دي سپږې چې کوم دی دا په دې ټولو مطلب ضروري ده چې دا هر سړي کې کېږي دا څه داسې بده خبره نه ده خو کوشش تاسو دا کوئ چې لکه دا یو څو خبرې دې کې ضروري دي چې کم ماشومانو ته تاسو ډاکټر ته وښیئ لوشن یې ونه راوالئ چې کم لوشن یې طریقه به هم درته وښیي او خو صرف په هغې باندې به تاسو دار و مدار نه لرئ نري ګومنځه به وله کوئ سر به وله لټوئ او نور که خدای دې نه کړي چېرته خارښ وي نو خارښ دپاره بیا هغې خپلې دوايانې دي که چېرته زخم وي نو زخم خپلې دوايانې دي نو دا یو څو خبرې ما تاسو ته دې په باره کې کوله ډېر کامن شی دی نو انشاءالله چې دا تاسو د څه نه څه فایده به درکړي تاسو د وخت مهرباني خوشحاله اوسئ